الرحيم. نن زه تاسو ته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث مبارکونو یو حدیث بیانوم چې دا تاسو واورئ ډېر زیات به مطمئن شئ، ډېر زیات به خوشحاله شئ. دا د مسلم شریف روایت دی چې له اول د 150 تا او دا روحیه تراث العربي بیرون چاپ دی. دا د انس رضی الله عنه روایت دی. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د روایت کې فرمایي چې درې خبرې په چا کې به موندل شوې. هغه د ایمان حلاوت دی. اولې خبره پاکه څه ده چې هغه د الله او د الله د رسول سره انتهایی محبت کوي. دومره محبت د هیچا سره نه، د پلار سره نه، د ما سره نه، چې یو شي سره دومره محبت نشي د الله او د الله د رسول سره. د الله محبت سره د الله احکامات منل، د الله چې کوم څه منع فرمایي دا غنه منع کوي. دا د الله محبت دی. د رسول محبت سره کومې طریقې چې موږ راوړي دي، کوم حدیث مبارکه موږ راوړي په هغه باندې عمل کول د الله د رسول سره محبت کول دي. دویمه خبره په دې کې دا ده چې د یو کس سره محبت کې صرف د الله د رضا لپاره، ان يحب المرء لا يحب الا لله يحبه الا لله، د الله لپاره محبت کول. سلالت تمه پکې نه وي. دریمه خبره پکې دا کوي چې الله تعالی کله اسلام در نصیب کو، اسلام یې درته درکو، نو ته به په کفر کې داخلېدل داسې بد ګڼي، داسې انتهایی بد چې د کله ګڼل لکه ته چې اور ته ورټوکې، نو ته به د ایمان د عبادت د هر څه لذت به ته محسوس کړې. ورنه که دا خبرې په تا کې نه وي، نو بیا د ایمان هغه حلاوت او هغه مټاس ته نشي محسوسولی. الله پاک دې دا مټاس د حلاوت د ایمان ورته رانصیب کړي. واخر دعوانا